او که چیرې داسې وي په ډېرې بخښنې سره چې تاسو زموږ صفت کوئ او موږ ستاسو صفت کوو، دا نظام یقینا چې د صفت لایق دی، یقینا چې هر څونه کوشش د دې وکړو او هر څونه بیانونه وکړو پر دې باندې چې دا نظام د الله تعالی یو څونه لوی احسان او څونه لوی نعمت دی چې پر موږ باندې پرزو کړی دی. زما په فکر باندې دا موږ بیانولی نه سو او نه یې شکر ادا کولی سو. خو په هر صورت د دې نظام د پرمختګ، د دې نظام د حفاظت، د دې نظام د استحکام دپاره باید پر داسې مسایلو باندې وغږېږي یا وغږېږو سره چې هغه د اعظمي خطراتو څخه دا نظام او دا هیواد ساتي. موږ نه غواړو چې نور افغانستان بیرته و پخوانیو حالاتو ته وګرځېږي. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې بیا جنګونه او مشکلات جوړ شي. موږ نه غواړو چې د حکومت او ولس تر مابین فاصله وي. موږ نه غواړو چې د علماو او د حکومت تر مابین فاصله وي، بلکې ټول به یو موټی کېږو، ټول به لاس سره ورکوو او په ګډه به د دې نظام چې د زرګونو شهیدانو په قربانیو، د زرګونو د معیوبینو او په زرګونو بلکې په لکونو زخمیانو اسیرانو د قربانیو په نتیجه کې لاس راغلی دی، بیا مو د لاس څخه ونوځي. نو که چیرې ستاسو مشورې وې او زموږ عمل و، انشاء الله تعالی زه الله تعالی ته امید لرم چې نه مو بیا نړۍ مقابله کولی شي، نه مو هر هغه هیواد چې زموږ ستاسې و دې وطن ته بدې او غلطې ارادې لري، نه مو هغه بیا مقابله کولی شي او نه بیا هغه ارادې ځای نیولی شي، او نه ملت او د حکومت او نظام سره لرې کېدلی شي. خواست مو دا دی، غوښتنه مو دا ده ستاسو څخه چې تاسو باید موږ ته ښه په ډاډه زړه، په اطمینان باندې او ښه په جرأت سره هر نقد کوي، هر ځای که هره نیمګړتیا وي هغه موږ ته په ګوته شي. که زموږ په پالیسیو کې خدای نه کرده مشکلات وي، که زموږ په فردي اعمالو کې مشکلات